د تصوف سره وابسته په عالم عرب کې بلا داسې شخصیات دي چې د هغې روابط او لینک زمونږه د دې ملګرو سره زمونږه د دې علاقې چې څومره هم معزز د دین خادمین دي برادر مکرم مولانا عطا الرحمن صاحب او د مدرسې معهد العلوم الاسلامیه چې څومره هم سټاف دی د دې سره یې د تصوف هم تعلق دی دی خلیفه مجاز دی د قرآن او د حدیث او د هغې د حاملینو په حواله باندې هغې انلاین یو بیان به کوي زه غواړم دا جي چې تاسو ته د هغې ازادانه په خپلو الفاظو کې د هغې د مفاهیمو څه وضاحت وکړئ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وبارك الله في أعمالكم وبارك الله في جهودكم الطيبة المباركة وزادكم من فضله علما وعملا وتوفيقا. فهذا الجهد الذي تقومون به من حفظ كتاب الله وتحفيظه للطلاب جهد مبارك وجهد طيب وجهد يعود على الجميع بالخير والبركة. والحمد لله الذي جعل القرآن حياة للأرواح ونورا للقلوب ورفعة لمن حمله وعمل به. فأقول لإخواني أحبابي الطلاب أنتم اليوم أكرمكم الله بحفظ كلامه وكتابه. رمبیجی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله تعالی دې ستاسو زندگی د خوشحالو نه ډک کړي. د دې پروګرام چې کوم قائمین او منتظمین دي زه هغې ته د تهه دل نه مبارکباد پیش کوم چې عظیم روحاني او دینی اجتماع او غونډه یې قایمه کړې ده. په دې دینی اجتماع کې بعضې ماشومانانو چې چا حفظ کړی دی او د هغې اساتذه دي دې ته زما د زړه نه دعاګانې هم دي او په دې دومره منظم پروګرام باندې دوی ته زه مبارکباد پیش کوم. الله تعالی دې وکړي چې دا پروګرام زمونږ او ستاسو دپاره د تبدیلۍ یو اثر او یو بنیاد ثابت شي. بادروا بالعمل بهذا القرآن واجعلوه دستورا لكم في حياتكم. حافظوا على الحفظ وحافظوا على العمل. لقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن قرآنا يمشي على الأرض. هكذا هو طالب العلم وطالب حافظ كتاب الله ينبغي أن يترجم حفظه لكتاب الله في سلوكه في أخلاقه في حياته حتى يكون نموذجا وارثا لسيدنا رسول الله الوراثة الكاملة. وهذا الذي نريد من طلبة العلم والذي نريد من حفظة كتاب الله أن يحافظوا وأن يجتهدوا وأن يزكوا أنفسهم وأن يجتهدوا في العلم والعمل حتى تعود أنوار هذا العلم والعمل على أرواحهم وعلى قلوبهم فتظهر في سلوكهم فيكونوا نموذجا يقتدى به أئمة في العلم أئمة في الدين أئمة قد ورثوا الوراثة الكاملة عن رسول. دوی ذکر کوي چې قرآن مجید یوازې مونږ به د حفظ پورې محدود کوو نه بلکې چې څنګه مونږ د قرآن مجید الفاظ یاد کړه زمونږ به کوشش دی چې دا قرآن مجید زمونږ په عملی زندګۍ کې هم د قرآن پاک د تعلیماتو د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت عکاسي کوي. د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړی شو چې د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک سو نو هغوی وفرمایل چې د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه دا قرآن مجید فکان یمشی علی الارض. آقای نامدار صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید یو عملی نمونه او یو رول ماډلو چې دا به په ځمکه باندې ګرځېده. لہذا د قرآن پاک چې کم طلبا دي د دې حافظان دي نو مونږه د دې نه غواړو ده چې محض په الفاظو باندې اکتفا ونه کړي بلکې د الفاظو د یادولو سره سره د قرآن مجید یو عملی نمونه جوړ کړی شي. د آقای نامدار او د قرآن مجید چې کم منشور او دستور دی کم تعلیمات دي کم احکامات دي
نو چې د دغې طلباو په عملی زندګۍ کې د هغې اثر او صورت مختلف قسمه اشکال موجود وي. لہذا که یو طرف ته جي مونږ د قرآن پاک الفاظ یادو نو دا یو حق دی، خو بل طرف ته جي دغه قرآن پاک د خپل عملی زندګۍ حصه جوړول دا یې په مونږ باندې یو دویم حق دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الجهد الذي تقومون من حفظ كتاب الله والعمل به ونشر هذا الدين وهذه الأنوار، هذه وظيفة اختصكم الله بها، فهنيئا لكم بالحفظ، هنيئا لكم بالعمل والجد، وأحث نفسي وأحثكم على الجد والاجتهاد. فما سبقنا من سبق من أهل الله إلا بالجد والجهاد والعمل الصالح والنية الصالحة. فنية المرء خير من عمله. نية المرء أن يصلح نفسه وأن يزكي نفسه. قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها، أي زكاها من النواقص والعيوب والشوائب وتحلت بالأخلاق المحمدية بالأخلاق القرآنية. هذا هو الحافظ لكتاب الله الوارث لرسول الله الذي هو نموذجا يقتدى به. فأسأل الله. قرآن مجید د یو عملی زندګۍ دپاره الله تعالی مونږ ته رالیږلی دی او تاسو هغه بهترین مخلوق یې چې الله تعالی د دې دومره عظیمې وظیفې دپاره خاص کړي. په دنیا کې جي مختلف قسمه اقوام دي، انسانان دي، په دغې کې ستاسو انتخاب کړی دی. لہذا قرآن مجید به مونږ د خپلې زندګۍ حصه جوړو. که چېرې مونږ پخوانو خلکو ته وګورو نو هغه زمونږ په شانتي انسانانو هغې ته سبقت او فضیلت، مقام او مرتبه، یو عظیمه درجه په دې وجه باندې ملاو شوې وه چې د هغې خلکو په زندګو کې محض د قرآن پاک الفاظ نه وو، بلکې د هغې په زندګۍ کې د قرآن پاک تعلیمات، د قرآن پاک احکامات، د قرآن پاک چې کم اسرار او رموزو، د قرآن پاک چې کم انقلابی تصورو نو دا موجودو. لہذا تزکیه د باطن به په دې قرآن مجید باندې کوله. قد افلح من تزکا، هغه انسان کامیاب دی چې کم د اصلاح باطنو کې د دننه ځان پاک کیږي، د سنه پاک کیږي، د رذایلو نه پاک کیږي، د خبائث او د گناهونو نه پاک کی، د ناکاره صفاتو او د اوصافو نه پاک کی. دغه انسان یقینا کامیاب دی. لہذا مونږ به جي د هغه خصلت نه یا د هغه خوی نه یا د هغه کردار نه یا د هغې گفتار نه یا د هغې حرکاتو نه او د هغې تصرفاتو نه د هغې افعال او د امورو نه به ځان ساتو چې کم زمونږ جي باطن خرابوي، زمونږ په روحانیت باندې جي د هغې منفي او کمزورې اثر وي. والهداية والثبات ودوام الحفظ والعلم والتعليم، لأن هذا العلم هذا دين. قال عليه أحد الصالحين: لا تجلسوا عند كل عالم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. لذلك أنا أنصح أبنائي وإخواني الشباب الحفظة وكذلك الأساتذة الأكارم أن يجتهدوا أن يكونوا رحمة للعالمين. لقد أرسله الله رحمة للعالمين، ونحن ينبغي أن نتعامل مع الكون ومع البشرية كلها بالرحمة المهداة، الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لها حظا من هذه الرحمة حتى يصل هذا النور. ولا يصل هذا النور إلا بالرحمة وبالصدق النية وبالدعوة إلى الله الخالصة لوجه الله عز وجل. فأسأل الله أن يمدكم بما يكرم به أولياء الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم خداما لهذا الدين، وأن يكمل فينا الوراثة المحمدية الكاملة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين صالحين مصلحين، وأن يتولانا بالعناية والرعاية والولاية، وأن نكثر أيضا من ذكر الله، لأن الذكر مفتاح كل خير. الذكر أعظم باب لله أنت داخله فاجعل له الأنفاس حراسة. إذن ما تعلمناه من القرآن هو دستور حياة. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قراءة القرآن ذكر، والاستغفار ذكر، والصلاة على سيدنا رسول الله ذكر، ولا إله إلا الله ذكر، وحسبنا الله ذكر. إذا الأوراد العشرة الواردة عن النبي نحافظ على أذكار سبحان الله وبحمده، سبحان الله، أستغفر الله، حتى يتنور القلب،
يتنور القلب بالذكر ويتعلق ما قرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه في الحديث القدسي وما زال يتقرب إلي. دی وی چې مونږ به تزکیه د باطن کوو د خپل ځان هم او د نورو خلکو هم خو د هغې دپاره څه اصول او ضوابط پکار دي که چېرې مونږ د قرآن پاک په دغه تعلیماتو کې د دغې اصولو د ضوابطو د دغې آدابو خیال وساتو نو قرآن مجید دا یو انقلابي کتاب دی دا په دنیا کې انقلاب برپا کولی شي دا زمونږ په کور او په کلي علاقه چم گاونډ کې انقلاب برپا کولی شي دا په تمام عالم کې انقلاب برپا کولی شي د هغې دپاره بنیادي خبره دا ده چې مونږ جي نیت خالص راواخلو بغیر د څه طنز نه بغیر د څه توهین نه بغیر د څه پیغور نه بغیر د څه ځامې پارسایي نه مونږ دا د قرآن پاک تعلیمات راواخلو او ځای په ځای باندې جي ورسو خو د هغې دپاره لازمه دا ده چې کوم منقول ماثور اوراد دي جي وظایف دي په هغې باندې وړومبی خپله تزکیه د باطن وکړو او بیا جي په هغه نهج باندې په هغه اسلوب باندې په هغه طریقه باندې چې کوم آقا انعامدار صلی الله علیه وسلم خپله کړې وه بعینه هغه انداز مونږ خپل کو نو لرې نه ده چې قرآن مجید هغه انقلاب نن پیدا کړي چې کوم یې په دور صحابه کې پیدا کړی آخر کې دعا کوي چې الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دا اجتماع او دا غونډه کامیاب او کامرانه وګرځي مولانا عطا الرحمن صاحب او د هغې چې څومره ملګري دي د هغې کاوشونه او محنتونو ته یو سلوټ کړی دی هغې ته جي یو قسم له پخو الفاظو باندې جي کتنه کړې ده د هغې ستاینه کړې ده غير خزايا ولا مفتونين ولا شاكين ولا مبدلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما يرضيك عنا وأصلح لنا شأن ديننا ودنيانا وفرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فرج كرب إخواننا في غزة وفلسطين واحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وردنا والمسلمين إلى ربك إلى دينك ردا جميلا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله وحرزه وعنايته ورعايته وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيما بقي من أعمارنا لما يرضيه عنا من طاعته إنه ولذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله. دی فرمایي چې قرآن پاک نه مونږ ډېر لرې تللي د خپلو ګناهونو د سیاکارۍ په وجه باندې الله تعالی دې مونږ ته انابت نصیب کړي واپس قرآن پاک ته راتګ په یو بهترین انداز باندې دې الله تعالی مونږ ته نصیب کړي کم ځای کې چې په امت مسلمه باندې مظالم کېږي لکه فلسطین او باقي اسلامي دنیا الله تعالی دې زمونږ دغه ورونه چې کم مظلومین دي د بربریت او د ظلم ښکار دي الله تعالی دې د ظلم او د بربریت نه وباسي الله تعالی دې هغې ته یو محفوظه زندگی ورکړي د آقا انعامدار صلی الله علیه وسلم او د هغې د ملګرو کامل متابعت او تابعداري دې الله تعالی مونږ ته رانصیب کړي زه تاسو هغه الله تعالی ته سپارم چې د هغې سره امانتونه نه ضایع کېږي اخر کې چې تاسو ته سلام مسنون کړی دی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمعهد دار العلوم الإسلامية وفضيلة الشيخ عطاء الرحمن وفضيلة الشيخ السيد مسعود شاه الجيلاني على إقامتهم وسعيهم للمحفل السنوي لختم القرآن وعلوم القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك في جميع الأساتذة والعاملين في هذا المعهد. الله دې وکړي چې د هغې خلکو چچا عمرونه دین ته د قرآن مجید خدمت ته وقف کړي دي
نو دغه خدمات ته الله تعالی زمونږ او ستاسو دپاره د انقلاب او د چینج یو ذریعه وګرځي چونکې دا یو بهترین او مبارک محفل دی ځای په ځای باندې چې د دې انوارات به خورېږي الله تعالی دې بار بار په مونږ باندې داسې قسمه د مجالسو د خوشحالیانو او د مسراتو اعاده وکړي او اخر کې چې یو ځل بیا دا دعا فرمایلی ده چې الله تعالی دې دا پروګرام او دا محفل زمونږه د زړونو د نور زمونږه د دماغو او د زړه د انقلاب او د تبدیلۍ دپاره یو بنیادی اکای وګرځي الله تعالی دې د معهد العلوم الاسلامیه چې څومره هم خدمات دي د قرآن دپاره دي د عوامو دپاره دي او د امتی مسلمه دپاره دي هغه قبول او منظور وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.